اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو اوریدونکو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې میدان کې بل خصوص په دې ټوله صوبه کې او په دې ټول پاکستان کې هر ورځ او سم مسایلستان جوړ شوی دی، خو زموږ په دې میدان کې بیا ډیر زیات مسلې دي. بس په دې کې اهمه یو مسله ده چې کوم د جوارو د معاوضه دلته کې راغله او په ACFS کې تحصیلدار صاحب چیکونه ورکوي، کراس چیکونه ورکوي. په دې باندې مونږه درخواستونه وکړو، باقاعده په دې باندې مشرانو ملاقاتونه وکړو، خو عام هغه زموږ سره په بیا ومنله چې یاره بس مطلب دا دی چې د 10,000 نه کم پیسې وي نو هغه به مونږه داسې په اوپن چیک باندې ورکوو. ځکه چې اوس مثال په طور باندې یو سړی دی 2,000 روپۍ د هغه شوي دي او 2,500 روپۍ ورته اکاونټ کوله وهي، نو دا خو ډېره زیاته مشکل خبره ده. هغه ته پکې پاتې کېږي څه مخکې په 900 روپۍ ولګېدې په یو فارم باندې، بیا د غریزه لاقونه خلک راکوزي لاقونه کرایم په دې خبره باندې لګي، او دا ټوټل تقریبا 14,000 پورې دا خلک ته د میدان چې دوی ته به دا چیکونه میلاویږي. نو اوس ما ته دا ووایي چې 14,000 د بینک اکاونټونه څنګه کولاویږي. بل پروسیجر په بینک کې دی چې تر څو پورې اکاونټونه نه کوله شوي نو بل اکاونټونه بیا کولاوېده چې کوم دي، لیکن پورا مشکلات دي، پورا مشکل پکې وي. نو موږ خو دا خبره کوو چې خو د سیکټریز په بیس باندې 28 ویلیج کونسل دی په ټول میدان کې، او یو ویلیج کونسل د ایکسل شیټ جوړ کی تحصیلدار صاحب او باقاعده تور باندې د چا څومره اماونټ یا غونټ اماونټ د سیکټری په نوم باندې دغه کې وغه دی راولي او سیکټری هغه کیش کې وغه دلته کې یو سی او هغه لیول باندې دی هغه هغه پیسې په کلی باندې ورکی. اوس کدا نشي کولای نو په کار دار چې یو اوپن چیک ورکی او دا کم مثلا طریقې کار دی چې هغه بیریر د وته کراس کوي کم چې په چیک باندې لیکل شوی او دا غینه بعد د بیا هغه کس په خپل باندې زیو هغه اوپن چیک په خپل ریسیو کوي. دا غټ مشکل جوړ لې زما ک اسسټنټ کمشنر صاحب د لال قلا دا خبر اوري، زما ک تحصیلدار صاحب دا خبر اوري، ک ډي سي صاحب زما دا خبر اوري، نور زمونږ دا قوم چې کم دی تقریبا 14,000 پورې خلک ته دا 14,000 پورې خلک ته دا تاسو تنګوي مو په اسانۍ باندې چې څومره اساني خو حکومت هغه چې هغه رعایت اساني پیدا کړي چې هغه مشکل پیدا نه کړي. نو کاینلی تاسو زما د تحصیل ناظم صاحب ته دا درخواست ده، دا غشن ویلیج کونسل چې کوم چیرمنز دي دا به خبره باندې سیریس سوچ وکړي، ځکه تاسو ته د خلکو اوټ تر کړی دی په دې باندې تاسو هم دلته کې زموږ سره یو شی د عوامو سره او مطلب دا دی چې دا د AC صاحب تحصیلدار صاحب سره خبره ډیسکس کړي که ان کیس همدغه شان دا اوپن چیکونه نه میلاویږي او دا اساني نه راځي نو بیا یو خبره زه کوم چې بیا به موږ احتجاج کوو او بیا به دومره احتجاج کوو تر څو پورې بلا خبره منلې نه نو تر هغه پورې به زموږ دا احتجاج چې کمی دا به جاري او دا 14,000 خلک به موږ بوزو دغه تحصیلدار صاحب او دغه AC صاحب د دفتر نه مېشي کې نو تیر شاپیرا او موږ ته دا خبره بیا مني اول په خیر باندې ومني په احسن طریقه باندې ومني کدا غني نو بیا موږ په احتجاج باندې مجبور کیږو. نو ټول خلک چې څومره د زموږ سره افیکټیز دي چې څومره مسله ده دا ټول به خبره باندې ځان پوهه کوي چې موږ به په دې 2-3 ورځو کې دوی سره خبره فائنل کوو. که خبره را لونه منله نو بیا د عظیم شان احتجاج کال به موږ ورکو، نو بیا به ټول ریسپانسیبিলিټي په اسسټنټ کمشنر لال قلا باندې، په تحصیلدار لال قلا باندې او په DC وزیر باندې آیت کی. جزاکم الله خیر.